انتہائی محترم مسلمانان ورونو د رمضان مبارک میاش ډیر بابرکت میاش ده. دغه میاش کې الله رب ذوالجلال د بندګانو د پاره ډېرې فایدې ایښې دي. د مسلمان شان بداوي چې د الله هر یو حکم بغیر د چو او چرا نه مني. ځکه محترمو زمونږ او ستاسو حیثیت هغه د الله د بندګانو د غلامانو دی او د یو بنده او غلام دا حیثیت نوي چې د خپل آقا او مالک نه تپوس وکړي چې دا حکم ما ته ولې کېدی کې حکمت څه دی، دی کې فلسفه څه ده، دی کې زما دپاره فایده څه ده. اگر چې الله رب ذوالجلال حکیم ذات دی او د حکیم کار یو کارم د حکمت او د فایدې نه خالی نه وي، دغه په هر کار کې به د بندګانو دپاره بېشمار فایدې او مصلحتونه هغه ایښې وي. لیکن محترمو مونږ په دې حیثیت چې د الله بندګان یو او غلامان یو، دغه هر یو حکم ته به لبیک وایو، آمنا وسلمنا به وایو. رمضان مبارک روزي محترمو هغه دغه سلسلې کړی دی چې الله رب ذوالجلال په خپلو بندګانو باندې د دې نیول فرض کړي دي او په دغه رجوع کې الله رب ذوالجلال د بندګانو دپاره بېشماره فایدې ایښې دي. دومره فایدې او حکمتونه یې پکې ایښې دي چې انسان که د هغې احاطه کول غواړي دی احاطه نشي کولی. انسان که هغه فایدې او حکمتونه شمارل غواړي انسان نشي شمارلی. علماء کرام فرمایي اوله فایده دا ده چې د رمضان مبارک په دغه روزو سره په انسان کې تقوا راځي. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. په تاسو باندې د رمضان مبارک روزې فرض شوي دي لکه څنګه چې په مخکې خلکو باندې فرض شوي وي. مقصد یې سره لعلکم تتقون، د دې لپاره چې په تاسو کې تقوا راشي، د الله یره راشي. او دغه محترمو یو ځان له عنوان د مستقل چا کې چې تقوا راغله، د الله یره راغله، دغه انسان کامیاب شو. او دغه تقوا د الله یره دا د رمضان مبارک په دغه روزو سره انسان ته په ښه طریقې سره حاصلېدی شي. یوې نقطې ته تاسو غور وکړئ، د رمضان مبارک میاشت راشي، سبا داخل شي، خوراک سکاک بعضې شهوات هغه چې د هغې د شریعت مونږ تاسو ته اجازت راکړی دی حلالې طریقې وي، د الله حکم راشي، مونږ او تاسو په خپل ځان باندې وختي ته ور هغه بند کړو. خوراک ته لاس نه نږدې کوو، سکاک ته نه نږدې کوو، ولې د الله حکم نشته دی. د انسان ته سبق ورکوي، ټریننګ ورکوي، تربیت ورکوي. کم الله چې وختي ته ور باندې دغه څیزونه په تا بند کړي دي تر هغې نه منع شوی، دغسې په خپل ژوند او زندګۍ کې د الله د کومو څیزونو نه منع کړي دي د هغې نه منع شو. نو اوله فایده انسان کې تقوا راځي. او دویمه محترمو په دا روزې سره الله د انسان مخکې ګناهونه معاف کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان مبارک روزې ونیوي په حالت د ایمان کې د ثواب امید لرو، الله به په دغه روزو سره د مخکې ګناهونه معاف کړي. علما فرمایي واړه ګناهونه به دې سره معاف کړي، لوی ګناهونه چې کوم د توبې سره تعلق ساتي یا د حقوقو سره تعلق ساتي هغه د حقوقو په ادایګۍ سره معاف کیږي. او یو بل حدیث کې راځي که یوم ولدته امه، دا درمیان روزې د رمضان مبارک روزې چې کله بنده ونیسي دا د ګناهونو نه دغسې پاک شي، الله یې پاک کړي لکه په کومه ورځ چې دی د خپلې مور نه پیدا شوی د ګناهونو نه پاک و، الله یې دغسې د ګناهونو نه پاک کړي. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یغفر لهم فی آخر لیلة، دا د رمضان مبارک په آخره شپه باندې بنده ته مغفرت کیږي. صحابو تپوس وکړو قیل یا رسول اهی لیلة القدر، الله پیغمبر دا شپه د قدر ده؟ نبی علیہ السلام فرمایي لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. مزدور چې کله خپل مزدوري پوره کړي هغه ته خپل بدل ملاویږي. الله د طرف نه روزې فرض شوي وي، دی هغه میاشت روزې فرض کړلې، اوس د الله د طرف نه عوض ملاویږي، مزدوري ملاویږي. او هغه مزدوري یو صورت دا ده چې الله د دې بنده ګناهونه معاف کړي. نو دویمه فایده دا شوله
چې الله رب ذوالجلال د انسان ګناهونه په دا روزو سره معاف کړي. علماء یو مثال ورکوي، یو سړی که ډېر بخیله وي، انسان د ده په دروازه راشي، د پوره یوه میاشت وټکوي، بالاخر به ورته همدې راوځي، هغه د ضرورت به پوره کړي. نو مونږ که د الله دروازه پوره یوه میاشت وټکو، د هغه نه ګناهونو مغفرت وغواړو، بخښنه وغواړو، خپل ځان ور باندې معاف کوو، هغه خو ډېر کریم ذات دی، هغه خو ډېر غفور او رحیم ذات دی. د هغه الله رب ذوالجلال چې یو دنیا یو بخیل سړي نه ته څه وغواړي، یوه میاشت به دروازې ودرېږي، هغه به یې تا ته درکړي. نو د رب ذوالجلال مغفرت، د هغه انعامات، د هغه کرم، د هغه سخا، د هغې خو څه انتها نشته دی. که دا یوه میاشت هم دغسې لوږه تند هغه ته کېره کړي، د هغه په حکم باندې دروازې ټکې، د هغه رب نه چې څه غواړې خامخا به یې درته درکړي. او درېم نمبر، روژهدار ته الله رب ذوالجلال په خپله باندې اجر ورکوي. حدیث کې راځي د هر عمل بدل انسان ته د 100 نه تر 90 پورې، تر 200 پورې دوچند کېږي، هغه د اخلاص سره تعلق ساتي. لیکن حدیث کې راځي الا الصوم، مگر روزه، فانه لی وانا اجزی به، دا روزه زما دپاره ده، الله فرمایي د دې بدل به زه په خپل باندې ورکوم. د هر چا بدل او انعام د هغه شان مطابق. چېرته صدر، وزیر اعظم، گورنر بدل ورکوي، هغه د هغه د شان سره تعلق ساتي. لیکن رب ذوالجلال فرمایي دا روزه زما دپاره ده، د دې بدل به زه بدن ته په خپل باندې ورکوم. او نبی علیه السلام به وفرمایل، ویل الله فرمایي دی بنده زما دپاره خپل خوراک او شهوتونه من اجلي زما د وجې نه پرېښي، نو الله فرمایي چې زما دپاره د هر څه پرېښي بدل به ورته به زه ورکوم. نو چې کله د الله د طرف نه بنده ته د دې بدل ملاویږي او په خپل رب ذوالجلال ورکوي، بیا به د هغه د کرم، د هغه د انعاماتو د ورکړې څه حالات وي. څلورم نمبر، علما فرمایي دا روژه د بنده لپاره شفاعت کوي، سفارش ذریعه ګرځېږي. یو حدیث کې راځي دا روژه او قرآن، د ورځې انسان روژه ونیسي، د شپې په منځ کې انسان قرآن مجید ولولي، د هغې تلاوت وکړي. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه، دا دواړه به د بنده لپاره سفارش کوي. یقول الصیام ای ربي، دا روژه به وایي ای ربه ما د ورځې د خوراک او د شهواتو نه منع کړی، په شفعنی بي، زما سفارش قبول کړه د مبارک. او دغه به قرآن هم وایي یا الله ما د ورځې دی د په تراویح کې قرآن اورېدلو، قرآن یې ویلو، ما د خوب نه منع کړی، په شفعنی بي، زما سفارش قبول کا. حدیث کې راځي د دواړو سفارش به قبول شي، الله به قبول کړي. نو څلورم دا روژه به د بنده لپاره د قیامت په ورځ د جهنم د اور نه سفارش کوي، او د قرآن او د روژې د دواړو سفارش به قبلېږي، الله رب ذوالجلال به له دې سفارش قبلوي. پنځم نمبر، د دې روژې په ذریعې سره الله رب ذوالجلال بنده ته د جهنم د اور نه نجات ورکوي. دا روژه د بنده لپاره د جهنم د اور نه ډال ګرځېږي، د دې په ذریعې سره بنده هغه د جهنم د اور نه ورته خلاصۍ میلاویږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د هر روژه ماتې په وخت کې الله رب ذوالجلال د جهنم د اور نه جهنمیانو ته خلاصۍ ورکوي، ازادي ورکوي. لله عند كل فطر اتقاء من النار، د روژه ماتې په وخت کې الله ډېر خلک د جهنم د اور نه ازادي. یو بل مختلف قسمه روایت پکې راغلي، یو حدیث کې راځي د هر روژه ماتې په وخت کې 10 لاک خلک الله د جهنم د اور نه ازادي ورته ورکوي. جهنم ورته واجب شوی و، الله د جهنم د لیسټونو نه دغه سړي نوم وویستلو، دا په جنتیانو په لیست کې شامل شو. او په دا اخره ورځ باندې چې څومره په دا ټوله روژه کې آزاد شوي وو، دا ټول راجمع کې هم دغومره مقدار سره په اخره کې آزاد شي، یعنی 30 لاک کسان په دا اخره روژه باندې الله آزاد کړي. نو که زه روژه نیسم، زه به د الله نه امید دغه ساتم، بلکې یقین به ساتم، ځکه د هغه خپل پیغمبر په خوله باندې موږ سره وعده کړې ده چې د دغه روژه ماتې په وخت کې الله دغه روژهدار ته د جهنم د اور نه ازادي ورکړي. نو موږ به امید ساتو چې په دغه روژې سره الله رب ذوالجلال د جهنم د اور نه موږ ته ازادي راکړي. او شپږم نمبر فایدې دا ده، علما فرمایي په دا روژې سره انسان د جهنم د اور نه لرې کېږي، او یا کالو فاصلې هم له لرېواله د جهنم نه راځي. نبی علیه السلام وفرمیل من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا، څوک چې د الله په لاره کې یوه ورځ روژه ونیسي
فی سبیل الله نه مراد یا خو انسان د الله په لاره کې دی، جهاد کوي د الله په لاره کې، تبلیغ ته تللی دی، طالب العلم دی. یا علما فرمایي د فی سبیل الله نه مراد دا دی چې خالص د الله د رضا دپاره دی. یوه ورځ روژه ونیسل نبي رسول بعد الله وجهه عن النار، الله به د مخ د جهنم د اور نه 90 کاله فاصلې پورې لرې کړي. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر من صام یوما فی سبیل الله جعل الله بینه وبین النار خندقا کما بین السماء والارض. چا چې د الله په لاره کې یا د الله د رضا دپاره خالص د الله دپاره یوه ورځ روژې ونیوله، الله به د ده د جهنم د اور په منځ کې یو خندق فاصله پیدا کړي. او یو خندق فاصله د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده. نو د روژې په ذریعې سره انسان د جهنم د اور نه لرېوالی ورته ملاویږي، او څوک چې د دغه نه بچ شو خو کامیاب شو. اوم نمبر فائدې دا د علما فرمایي د روژې په وجه باندې انسان جنت ته داخلېدو مستحق ګرځېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هلته به دروازې وي، د روژهدار ته به ویل کېږي چې په کومه دروازه ته غواړي جنت ته داخل شي. یوه دروازه چې ریان ورته ویل کېږي دا به په خصوصیت سره د روژهدارو دپاره تیاره شوي. فی الجنة 8 ابواب فیها باب یسمى الریان لا یدخل الا الصائمون. یوه دروازه به د ریان په نوم باندې په دې باندې منه داخلېږي، مګر صرف روژهدار به داخلېږي، بل څوک به په دې نه شي که بل څوک داخلېږي به منع کولی شي، واپس چې دا د روژهدارو دپاره ده. او اتمه فایده دا ده دا روژهدار به د قیامت په ورځ د دیو حشر به د صدیقینو او د شهداو سره کېږي. یو صحابي د عمرو ابن مره الجوهاني رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته یو کس راغی، د الله پیغمبر که زه دا عمل وکم ماته به څه بدل ملاویږي، زه دا عمل وکم ماته یو عمل یې وایو. اخره کې ورته وایي د الله پیغمبر که زه روژې ونیسم او زه تراویح وکم، د تراویح لمونځ وکم، قیام رمضان وکم، نو فممن انا د الله پیغمبر زه به د چا نه یم؟ نبی علیہ السلام جواب ورکو من الصدیقین والشهداء، تبر صدیقین او د شهداو نه الله بستا اثر د صدیقین او شهداو سره. دا د روژې خاصیت. او نهم نمبر په دې روژې سره د انسان د معده تشه شي، نو د دې معدې د وجې نه د انسان په داخله باندې یو بوی راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله رب ذوالجلال ته د روژهدار د معدې د خولې باندې چې د معدې د وجې نه دا کوم بوی راځي اطیب عند الله من ریح المسک، دا د جهنم دا د جنت د مشکو د خوشبوین الله رب ذوالجلال ته زیات محبوب او خوښ دی. دا د رمضان مبارک په د روژو سره. او امام ابو حاتم رحم الله فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د روژهدارو تمیز او پهچان دا د خولې د دغه بدبویي نه کېږي چې دا په روژه کې دی وږي شوي وو، معدې تشې شوي وې د الله د یرې نه د الله د حکم د وجې نه، هغه کومه بدبویي د معدې د وجې نه راتلل دا به هلته مشک خوشبویي کوي، روژهدار به د دې د وجې نه پېژندلی شي. او لسم نمبر دا روژه د انسان دپاره حفاظتي ډال جوړیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الصیام جنه، دا روژه ډال دی، دا د جهنم د اور نه د الله د عذاب نه د بنده لپاره ډال ګرځېږي، انسان دغه نه پې الله بچ کړي. او بل حدیث کې راځي الصیام جنة وحصن حصین من النار، دا روژه ډال دی، دا مضبوطه قلا ده. څنګه چې په قلا کې انسان د یو لوی مصیبت او مشکل نه بچ کېږي، دغسې به د الله د عذاب او د جهنم د اور نه د دې په ذریعې بچ کړي. دا روژه به انسان دپاره قلا جوړېږي هلته. او یو لسم نمبر روژهدار ته الله دا خاصیت ورکوي د دې د روژې د وجې نه الله د ده دعا نه رد کوي. نبي علیہ السلام وفرمیل ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتی یفطر، درې کسان دی الله د هغوی دعا نه رد کوي، یو په هغې کې روژهدار دی تر دې چې دی روژه ماته کړي. او یو بل حدیث کې راځي ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد، د دې روژهدار دپاره یوه دعا یي د روژه ماتې په وخت کې چې الله یې نه رد کوي. مونږ خلک تاسو کتلي دسترخوان ولګي لاسونه اوچت کې دعا وکړه، دغه وخت دی په دې وخت کې الله د ده دعا نه رد کوي، یو دعا یې قبلېږي. زموږ د دارالعلوم دیوبند لوی عالم تیر شوی مولانا سید احمد پالنپوري صاحب نور الله عمر، هغه وایي زموږ خلک 20 منټه مخکې کښېنه دعا شروع کړي. لوی محدث او مفسر تیر شوی، هغه وایي دلته خلک خطا کېږي، دا وخت نه دی، هغه کوم وخت کې چې دا د روژې وخت داخل شي، اذان شروع شي او ته کجوره خورې، په دې وخت کې چې ته دا دعا وې هغه د قبولیت وخت دا دی.
دا دعا دې لږه اوږده که ته د روژه ماتې دعا وې لږه اوږده که په دې وخت کې یو منټ نیم دعا وغواړه هغه د قبولیت ساعت دا دی چې ته روژه ماتې د الله د یری تا ټوله ورځ د خوراک څښاک رسه پرېښي او په دې وخت کې ستا په خوله باندې خوراک څښاک راځي الله په د بندګانو باندې رشک کوي د فرشتو په مجلس کې په دغه وخت کې د الله رب ذوالجلال نه دعا وغواړه د قبولیت وخت نو 11 خاصیت دا شو فائدې دا شو الله رب ذوالجلال د بندر په دغه وخت کې یو دعا قبلې د بنده دعا نه رد کوي الله رب ذوالجلال او 12 نمبر دا د روزدار خوب هم الله رب ذوالجلال عبادت ګرځي نبی اسلام فرمای روزدار د خاموشتیا تسبیح د ونوم او عبادت او د چې ودره دا خوب الله رب ذوالجلال د لپاره عبادت ګرځي نو د دین بل دی وجه هم خل دا روزي وختونه ساعتونه مزه کوي زمون خلک وې روزه لنډو چرته په لړو کې چرته بتاش کې چرته بغیبت دی کې مزه کوي د شدغم ستاره پر عبادت حسابي حدیث کې راځي نو 12 دا چې ستاره خاموشتیا ستاره پر تسبیح د خاموشتیا مې اختیار وا لیکن که خاموش هم پاتې شو بیا هم د پیدې نه خالی نه ده ځان د دروغ نه بچکا دوکې نه بچکا غیبت نه بچکا د نور ابسیاتو نه بچکا ستاره خاموشتیا هم په دې وخت ستاره پر الله تسبیح ګرځي او ستاره پر خوب هم الله رب ذوالجلال عبادت ګرځي او څوارلسمه فائدې دا ده علما فرمایي په دې روزه سره انسان ته بدني صحت هم ملاوي څنګه چې د انسان ته روحاني فائدې ملاويږي دغه سي د انسان ته جسماني فواید هم ملاويږي دی وجر نبی رسول الله صوموا تصحوا تاسو روزي نسي صحت حاصل کې تاسو لدی بزریس او بل حدیث کې راځي نبی رسول الله پر لكل شيء زکات و زکات الجسد الصوم دا هر سیس د پاره زکات د صفایدا او د روزي زکات د بدن زکات د روزه د چې انسان روزه ونیسي یعنی څنګه چې په زکات سره د مال صفای راځي خیره لري شي دغه سره انسان د بدن نه بیماری لري شي صفای ورته حاصل شي علماء په دې باندې تفصیلی رسالي کتابونه وصلي کړي دي یو ډاکټر صرف مخ کې تاسو ته ما ویلو صرف په دې وجه باندې مسلمان شوی دی هغه وایي د کال 12 میاشتې چې د مېدی نظام دغه سي چلیږي نظام د هضم نظام چې د کمزوري کیږي په دې سره بدن کې چې دا وینه پیدا کوي دا نظام کې سستی راځي په دې سره په بدن کې چربي پیدا کیږي لوی بیماری لګي نو هغه چې کوم علاج د زوج کړو تحقیق او ریسرچ کړو ول چې انسان د خپل معمولات بدل کی کال کی کم از کم یو میاشت بزان باندې لوګه تند تیر کی نو په دې سره باغ نظام د هضم هم صحیح شي په دې سره باغ د مېدی بورینګ وشي په دې سره باغ د وینې پیدا کېدو هغه نظام هم برابر شي په دې سره باغ زیاتی چربی هم ختم شي بعضی غیر مسلمو چې هغه ډاکټرانو د مسلمانانو د روزې د نظام وکړو په دغه سره کلمه ویل مسلمانان شو ول او د دې دین یو عمل هم د دنیا فائدو حکمتونو نه دی خاطي خو مونږ تاسو ته محترم نشي اصله راغي وجه دا وی مونږ چې روزه ماته تمکین دومره سو خورو زمون خیال دی چې چرته دومره بیا خو سهار پوری خو زیدې نه جو بیا په پښمنۍ کې بیا خورو او د دې وجه نه خروجي را چرته وګه نه سمته نو کوم خورګه ته وګه تګې شوې خوشاله شاغې تا یو خو دې الله په سیاج حسابي دویم هغه فائدې ته تحصیلي به د روزې سره علما فرمایي بلکې ډاکټران د دې خبره اقرار کوي چې واقعا په دې روزو سره د انسان د بدن ته جسمانی طاقت ملاويږي صحت نصیب کیږي که انسان واقعي د روزو د خیال وساتي او په صحیح معنی سره روزي ونسي یو لس میاشت د انسان بدن ته طاقت ملاويږي او د انسان بدن نه بری سره بیماری لري کیږي زمونږ اسلاف او کبیر وبا دومره لوګي تیرولې په دروځ کې معمولی خوراک بس پر معمولی دغه عمر به وخړل چې په دې سره د خپل عبادت وکړي شي نور کله کله به دغه عمر حتی مورسل چې ودرېدو قابل بنو بدن به انتهایی کمزور شو دا څومره کمزورتیا چې راغله یو لس میاشتې ته پیدا درکړي نو بهرحال پنځلسمه فائدې دا ده د قیامت په ورځ به چې کله حساب کتاب شروع شي د عرش د لاندې به دسترخوان لګېدلی قسمه خوراکونه به یو خاص طبقه به هغه به د عرش د لاندې په دسترخوان باندې ناسې خوراکونه به کوي هلته بس خلک تپوس کې دا څوک دی مونږ له حساب کتاب کې لګیا یو دې ته وګوره د بلا بچو ته وګوره د عرش د سوري د لاندې ناستې به دسترخوانونه په مزې خوراکونه کوي نو دیو ته به جواب میلاو شي دا روزه دار دنیا کې روزه تاسو روزي نه وینئ ولې تاسو حساب کې مصروف یې
تاسو د روزو احترام نه وکړي، خیال هم نه وساتلې، دا روزدار دي الله د یری روزي نیولې وي، دلته خلک حساب کتاب کې مشغوله دي، دیو د حساب کتاب نه بیغمه دي، الله رب ذوالجلال د دیو ملمستوب کوي، د عرش د سوري د لاندې ویل ته دیو ته دسترخوان وړلې خوراکونه وکړي. او ولسم شپړسمه پیدې دا ده په دا روزې سره علما فرمایي حدیث کې راځي که انسان روزه ونیسي په دا ورځې ورته د روزې په حالت کې مر راشي، یې روزه ماته کړې ده د شپې ورته مر راشي، دا انسان به ډایرک د جنت مستحق ګرځېږي، الله به جنت ته بوځي. تر دومره پورې علماو لیکلي دي سخت کال انسان روزې ونیوي، روزې ونیوي، د روزو احترام یې وکړو، خاطر یې وکړو، په دغه کال باندې دی وفات شو، په دې کال د روزې نیولې وي، الله به د رمضان د دغه روزو د وجې نه په دې کال کې چې دی وفات شو د جنت مستحق وګرځي. په روزه کې وفات شو د جنت مستحق، د دې روزې په شپو کې وفات شو د جنت مستحق، دومره اثر دی د دې روزو چې روزې نیولې وي په دې کال کې وفات شو، بیا به الله د جنت مستحق ګرځي. او ولسمه فائدې دا ده علما فرمایي ګوره کله انسان به ډېر اعمال کړي لیکن د قیامت په ورځ به دی راشي په ده باندې به د چا حق وي، د سره به بل الله به د ده نه هغه ثوابونه اجرونه واخلي، د چا حق چې پې و هغه صاحب حق ته به ورکړي. تا به ډېرې صدقې کړي، تا به ډېر منځونه کړي، تا به ډېر تلاوتونه کړي، تا به ډېره صله رحمي ډېر نیکوي به دې کړي، هغه نیکۍ به درنه الله واخلي، هغه صاحب حق ته به ورکړي. لیکن حدیث کې راځي دا روزه دغسې عمل دی چې دا به د دې بنده د الله سره محفوظ وي، دا به د ده نه د یو چا په بدل کې هم نشي اخیستی کېدی، دا به د ده لپاره محفوظ وي. دا د دې روزې خاصیت دی، دا د دې روزې دې وجه نه محترمو د روزو دومره زیات فواید علما ذکر، جسماني فواید دي، روحاني فواید دي، خو محترمو چې موږ د روزو خیال وساتو، دا د روزې یو ساعت دا یو لمحه دومره قیمتي ده، کم از کم که د روزې دا یو لمحه موږ په ثواب کې مشغوله نه کړو نو چې د ګناه نه خو یې وساتو که نه. مخکې زه ما تاسو ته ویلې شهر الله دا د الله میاشت ده، د دغه میاشت قدر دې وکړو الله به د عزتونه درکړي، که دغه میاشت بې قدري دې وکړه دا د الله میاشت ده، بیا الله عذاب راولي، نسبت الله ته دی، دا میاشت ډېره عظیمه میاشت ده، نو که بې احترامي وکړو هسې نه د هغې د وجې نه د الله عذاب په موږ تاسو دی. بهرحال محترمو روژه د عزت میاشت ده، د قدر میاشت، او په دغه روژې سره الله ډېر څه بنده ته ورکوي. بنده که دغه فایدې مخې ته وي نو هرس او لالچ، ما اول نه ویله چې موږ د الله بندګان یو، غلامان یو، موږ دغه حکم څه به سر و چشم د دې وجې نه قبول دی، موږ دغه غلامان یو، بس دغه حکم دی موږ به قبلو، دغه حکم دی موږ به پوره کوو. ها هغه حکیم دی، دغه هیڅ کار د حکمت نه خالی نه دی، په یو حکم کې د بندګانو دپاره بېشماره فایدې هغې ایښي، لیکن انسان چې کله د فایدو نه خبر شي د د لالچ نور هم زیات شي، د د هرس نور هم زیات شي. د دې وجې نه علماو د احادیث را جمع کړي دي چې د دې روزهدار مخې ته د روزې دا فایدې راشي نو دی به نور هم حریص شي، نور هم به هرس شروع کړي او د روزو نور بم دغه روزو احترام وکي. او کله چې انسان سره د یو څه فایدې ور معلومي کنه دله به خوند ورکوي. بعضې خلک دغسې هغوی بس دا به روزې دی دغه فایدو نه دی خبر، اوس ده د دا روزې په زور ګرانوي ځان ته، نو که دی په ځان باندې بوج ونه ګڼي د الله حکم یې ومني د فایدو نه خبرې ده ته به دا اسان شي. بهرحال محترمو رمضان مبارک ډېر بابرکته میاشت ده، الله رب ذوالجلال دې دې برکات انوارات موږ تاسو ته نصیب کړي. خو په دا روزه کې محترمو یو خبرې خیال وساتئ، هر ورځ موږ وایو دې مازدیګري کې چې وځي یقین وکړه زموږ د بازارونو کې زموږ دا دومره بد حل شروع وي، دا د ښېګړې میاشت ده، یو بل سره ښېګړه وکړي، د صبر میاشت ده، جنګ جګړې کنځلې بدرت فضولیات د دې نه ځان وس. زموږ ټول پښتانه په دا شي کې هلته جګړه، هلته یو بل ویشتو، هلته لانجه. ولې زه روژه ته روژه نه یې دا د پاګلانو دماغ دی، د روژهدارو دماغ خدا دی. فلیقل انی صائم، که څوک درته کنځل کوي ته مه کوې زما روژه ده، څوک در سره جګړه کوي ته ورسره مه کوې ورته فلیقل انی زما روژه ده نه کوم در. الله رب ذوالجلال دی موږ تاسو ته د روزې انوارات او دغه برکات را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.